نو دې بچو ته وایو چې داسې مه کوه داسې کوه نو بعضې دا زنانه وایي بس اوس یې پرېږده روټۍ خوري بیا به ورته ادب وښیي نه نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي نو هغه چې کېناسته د نبي علیه السلام سره نو هغه د خپلې مخې نه خوراک نه کو د بل د مخې نه کو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل پلانیا خپل مخې نه خوراک کو چې کله دا خوراک یو شان یو لوښي یو شان خوراک یا دوه درې لوښي دي خو یو شان خوراک دی پکې نو په لوښي کې هم د خپلې مخې نه به خوري د بل هغې نه به لاس نه وغورځوي که ترکاریانې مختلفې ته بیا بل له لاس ورغځولی شي دلته یو څیز دی هلته بل دی هلته بل دی نو بیا پکې رادغه نه شي نو دې نه دا معلومه شوه چې په روټۍ دوران کې ادب ښودی شي که ماشوم وي او که لوی وي د روټۍ دوران کې ورته ویلی شي داسې مه خوره داسې مه خوره دا زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام تعلیمات بله دا ده چې کله موږ او تاسو روټۍ ته کینو نو بسم الله الرحمن الرحیم په تیزه باندې ووایو د هغې اثر به دی چې د بعضو ملګرو خیال دي هغوی ته به وریاد شي نو تا ته به الله دوه اجره درکړي یو دې په خپله بسم الله وي او بل چې اچاوي هغه اجر هم تا ته میلاو شي او هغوی د بله ده ډېرې فایدې میلاو شي ولې چې د یو کس په مجلس کې روټۍ ته ناست او یو بسم الله ونه ویل د هغه په وجه باندې د ټول سالن نه برکت ختمېږي دومره نقصان کوي نو په هغې چې وایي ټول بسم الله وایي نو ټولو ته به فایده میلاو شي نو دې وجه نه د مجلس په خوراک کې په تیزه باندې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې شرم مخصوصول نه دي پکار خلک خپل کار کوي چې خلک به څه وایي چې داسې وږي چې بسم الله په تیزه ووایي موږ ته خبرې راځي که نه مخې نه چې هسې نه خلک به دا ټول د شیطان وسوسې دي چې رالی راچي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایل وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې خبردار په ګس لاس باندې خوراک مه کوئ په ښي لاس باندې خوراک کوئ په ګس لاس باندې شیطان خوراک کوي او دقه شانتې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ دا وفرمیل چې تاسو په ښي لاس باندې خوراک کوئ په ګس باندې مه کوئ ځکه چې په ګس باندې څوک خوراک کوي شیطان به ورسره خوراکي شریک جوړ شي هغې هم په ګس خوري او تاسو هم په ګس خوري نو په ښي لاس باندې به خوراک کوي حضرت سلامه بن اکوع رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي موږ یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام سره په مجلس کې ناستو خوراک هم کوو نو یو کس هغه په ګس لاس باندې خوراک نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې په ښي لاس باندې خوراک کوه په ګس مه کوه وایي هغه داسې تکبرا انداز کې وي په دې نشم کولی یعنې نه یې کوم نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې نه شي پې کولی نو د دې پې خوراک ونه کړی شي په دغه لاس دا خبره د نبی علیه السلام څه وه چې د هغه انسان هغه ګس لاس معذوره شو تر مرګه ښی لاس یې معذوره شو تر مرګه پورې د ښي لاس چې کوم دی دغې حرکت پیدا نه شو په دې باندې خولې له خوراک یې ونه وړی په نقدو کې ورته سزا د سنتو په مخالفت کې میلاو شو مجبوري راشي خو بیله ده عذر دی راشي بیله ده خو بغیر د بله دا ده چې یهودیان او عیسایان په ګس لاس خوراک کوي نو موږ به ځان چې ګوره کله چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل شروع شي زموږ به د هر چا د طریقو نه مخالفت په خپله پیدا شي د متشابهت نه به بچ شو من تشبه بقوم فهو منهم د نبي علیه السلام حدیث دی چا سره مشابهت وکړو په ورځ د قیامت به صف کې ودرېږي نو چې د نبي علیه السلام په سنتو باندې موږ عمل کوو د هر قسم نقصان نه به الله جل جلاله موږ ساتي بله دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې د خپل طرف نه خوراک کوه او د لوښي د مز نه خوراک مه کوه د طرف نه کوه وایي برکت په طرفونو کې پروت دی او یو روایت داسې دی چې د خوراک په منځ کې برکت دی چې ته د حسین نه خوراک کې نو هغه برکت په باقي وي که منځ نه وکړي برکت ختم نه شي بله دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې ناست یو صحابي نو هغه به کله یو طرف نه خوراک کړه بل نبي علیه السلام خپل طرف نه خوراک ایښی شي نو بیا څه کجورې راغلې نو نبي علیه السلام به کله د یو طرف نه راغېسته کجوره کله به د بل طرف نه کله د بل طرف نه دا صحابي ورته اوس ګوري نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل اوس چې د کوم طرف نه خورې خوره ځکه چې کجورې یو قسمه نه دي دې کې قسمه قسم دي چې کومه دي خوښې اوس یې ترې راغلې نو هغه ته دا وښودو او موږ ته دا تعلیم پرېښودو چې کله څیزونه مختلف وي نو ته د یو طرف نه بل طرف نه اخیستی شي او چې کله یو څیز په خپل حصه صبر کوه
چې لوښي صفا کول. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله خوراک کو د خوراک نه پس به ګوتې وسټلې، یو ځل دو ځل درې ځل به ګوتې مبارکې وسټلې. او بیا به موږ ته فرمایل چې د ګوتو د سټلو نه پس دا لوښي وګورئ دا مکمل را صفا کوي، پته لګي چې په کوم یو سالن کې الله برکت کړي چې هغه موږ وخوړو هغې کې برکت و، که دا ګوتې مې وسټلې دې کې برکت و، او کنه دا کنګال او دا ککل لوښي پاتې شو دې کې برکت دی، دا پته نه لګي. لہذا لوښي صفا کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک بلم دی، حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې څوک لوښي صفا کوي او ګوتې سټي الله به په دنیا او په آخرت کې خېټه برابر ساتي. الله به خېټه پوره کی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او بل یو روایت دی چې کوم لوښي صفا شي وای هغه لوښي ته دعا کوي چې خدای دې همیشه لا ستا په زندګۍ کې برکات کړي. یو صحابي هغه په پیاله کې خوراک کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل چې په لوښي کې خوراک کوه په دې کې برکت دی. یعنی بعضې وخت کې موږ ترکاري جام کې واچو که نه یا چې په کاسه کې واچو، نو د څکلو په سیس لوښي کې د څکلو سیس اچول پکار دی او د خوراک په سیس کې خوراک اچول پکار دی. نو ګوتې سټلو باندې موږ ته ځان بدل ښکاري. چېرته لاړ شو مړه ګوتې مه سټه، دا خلک پسې وایي ځان له سپری جوړ کړی. نه نه داسې الفاظ ویل عظیمه ګناه ده. دا عمل خو زما د نبي علیه الصلوۃ والسلام، دا رسمي خبره نه ده، دا زموږ د سنت طریقه ده. البته چپاره پې نه دي کول پکار چې سټې او هغې نه هغه چپ غونته وځي که نه هغه ونه کړي. بله د خوراک متعلق خبره ده، ټولې زنانه چې څومره کورونو کې دي او زما اواز اوري لږې متوجه شي. تاسو هم په لاره کې ګورئ کله چا وریجې اړولې پرتې، کله سالنې اړولې پروتې. ګورئ قسم دی چې په رزق پسې به مله ړانده کړي. داسې مه کوئ، سالنې مه اړوئ، ترکاریان دا خو رزق دی، دا خو طعام دی. کم طعام چې نبی علیہ السلام فرمایي لوښي صفا کړه چې طعام پاتې نه شي. کم طعام باندې چې نبی علیہ السلام وایي د انځلو نه مخکې ګوتې وسټه چې په ګوتو دغه پاتې دی که نه دا طعام چې دا اوبو له لاندې چې دا ضایع نه شي، هغه طعام ته په ډېران کې اړئ، هغه ته په خاورو کې اړئ، هغه ته په نالو کې اړوئ. داسې مه کوه. یو خو دا ده چې پته نه لګي چې برکت دې په نالۍ کې واړه که ستا خېټې ته تللی که کوم ځای ته لاړې. دویمه دا ده چې سالن نه پاتې شي په دې ټاون کې شته دی د خدای فقیران، ورته ووایه راشه زویه دا کور ته یوسه. او که ځان که چاته نه شي ویلی زه دا وایم چې ما ته به دې لاره باندې وایې، زما دې بچي ته وایې چېرې دا سالن دی او دا یوسه کور ته، چې هر معنی انشاءالله نه به ډېران نه ځي او نه به نالۍ نه ځي، ستا دا طعام به یو انساني خېټې ته ځي انشاءالله. نو دا سوال کوم دا ریکویسټ کوم چې چا دالونه اړولي، چا چڼې اړولي، چا وریجې اړولي، دا اول خو دومره رحم من کې نشته چې دا سیز دې ځمکې له ځي یو انسان باندې ولې نه خورم چې وخورم. خرابېږي در نه نو په وخت باندې چا له ورکړه چې نه خرابېږي که نه. په فرج کې د ایښې لګېږي نه چې کله څښا شی د بني اسرائیلو کار دی بې لارې ته راګوزار کړي او چې پاکي چا تېړه کېږي نه. نو داسې مه کوئ. ګورئ دا د طعام بې عزتي ده، بلکې نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث دی، اوس خو وخت ختم شو، بیا به دې باندې زه بله جمعه خبره کوم انشاءالله چې خوراک د لاندې پرېوته وي دا اوچت که ویې خوره دا د شیطان دپاره مه پرېږده.